بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأولئك هم المفلحون. في آية كريمة کی قاضی سے ابسو تحقیقات ذکر کی. اول ذکر کی کرر فيه اسم الاشارة. لومبنه خبر ذکر کی چې دا اولئک مکرر ذکر شوی دی او سره په عطف ذکر شوی دی. تقریر د پر جدا وجه ذکر کی، د عطف د پر جدا وجه ذکر کی. فرمای دا چې کرر دا اولئک مکرر شنو دا دفع د سوال دا. سوال دا پیدا شو چې دلته مسند الیه دا یو دی. اولئک مکه موصوف حضرات دی او دا غي د پر مسند علی هدن. بیا چې دوباره ذکر کی اولئک مکه مسند الیه دی او مسند المفلحون دی. هر کله چې اتحاد د مسند الیه نو بیا دا مکرر ولی ذکر کیږي، بس یو ځل پکار اولئک علی هدن او وهم مفلحون. دا اسم اشاره دو کړه کې تکرار ولی راغلی. نو قاضی صاحب دا غیر لپاره وجه ذکر کوي. کرر فيه اسم الاشاره. اسم اشاره مکرر شولا تنبیها على ان اتصافهم بتلك الصفات يقتضي كل واحده من الاسرتين. دوا وجه ول ذکر کوي. دا لومبه وجه د چې الله تنبیه ور کوي چې ګوره دغه حضرات چې کوم موصوف دي په دغه صفاتو باندې دا لایق دي چې هغوی ته دا هر یو انعام ورکړي شي. یو انعام هغوی ته ورکړی شو علی هدن، دویم انعام هغوی ته ورکړی شو مفلحون د فلاح. نو دا اولئک مکرر شو چې دا هر یو چې کوم دی قابل دی چې دوی دواړو ته دا میلو شي. دغه انعام ورکړی شي علی هدن او بیا ورسره اولئک ذکر شو چې دا قابل د دې چې دا انعام هم ورکړی شي چې مفلحون. نو تقریر وکړی شو چې اتصاف د دوی به تلک صفات په هغه صفاتو مذکورو باندې چې ایمان بالغیب دی، اقامت صلات دی، زکات ورکول دي. دغه صفات یقتضي داغه مقتضی کل واحد هر واحد د اسرتین دی چې هر یو د دوه ټکي چې کوم غوړی شوی دي، یو هدن دی او بل مفلحون دی، د دې هر یو دا مستحق دی. یو نقطه دویمه دا چې وان کل منهما کافین. حاصل دا دی چې دا دوه انعام الله دوی ته ورکړل، دا یو انعام دا د هغوی د امتیاز دپاره کافي دی. دا نه چې دا مجموعه راوالي نو اوس دوی ممتاز شول د نورو نه، بلکې د دې حضراتو دپاره دا یو صفت چې هدن دی، دا امتیازي صفت د نورو نه دی، دا ورله هم کافي دی. او بیا پسې دا دویم ذکر کېږي امتیازي صفت د فلاح، هغې سه اولئک مکرر شو چې که هغه صفت وای چې علی هدن دی د امتیاز دپاره هم کافي دی، او که دا صفت وای چې مفلحون دی د امتیاز دپاره د نور انسانانو دا هم کافي. دا هر یو په خپل امتیاز کې کافي دی. نو ځکه اولئک دوه ځل راغلی. ان کل منهما هر واحد د دې دواړو نه چې هدن او مفلحون دي کافین دا کافي دی فی تمییزهم په امتیاز د دوی کې عن غیرهم چې دا د بل نه جدا کړي. او اوس یې تلعاتفو سره د دې بحث یو دویم ټکی یو په تکرار د اولئک اسم اشاري و، دویمه دا ده چې دا ذکر کېږي په واو د عاطفه سره و اولئک. نو دا واو عاطفه ولې ذکر شوی دی؟ په شکل د اعتراض یې وایي نو ویلی شي دلته چې وګورو مسند الیه والی په دواړو کې یو دی، صرف مسند جدا دی. او چې کوم ځای کې مسند الیه والی دا چې کوم دی یو وي او مسند بیل وي، نو تغایر پیدا شو او اتحاد پکې نو پکار دا چې دا اتصال دی د دواړو په منځ کې. مسند الیه والی د دواړو یو دی، نو د دواړو منځ کې اتصال دی او په اتصال کې هلته عطف نه ذکر کېږي. دا غي بل مثال ته ذکر کوي لکه قرآن کې دا ذکر دي د کافرانو د مشرکانو الله مثال ذکر کوي اولئک کالانعام بل هم اضل. الته دا ذکر کېږي په اولئک سره او منځ کې عاطف نه ذکر کېږي. الله وی دا کافران کالانعام په شان د څاروو دي بل هم اضل، او بیا فرمایي اولئک هم الغافلون. خو عاطفه نه ذکر کېږي چې و اولئک. څنګه چې دغه موقع باندې عاطف نه دی راغلی
د دې وجنا چې مسند الیه والا د دوړو یو دی نو دلته هم مسند الیه والا د دوړو یو دی اتصال پکې دی نو پکار د چې عاطف نه وی راغلی او دلته خو عاطف ذکر دی چې و اولئک نو د جواب کې وجه ذکر کوي فرمایي اوصیت العاطف مینس کې عاطف رااله حاصل د فرق د دوه آیاتونو کې دا دی دلته صحیح ده چې مسند الیه په دوه کې یو دی اولئک لیکن اخوا مسند غیر دی یو دی چې کوم د هدایت او بل مسند د فلاح او دا دوه مفهومونه غیر دي د هدایت مفهوم دی اراءة الطريق یا ایصال الى المطلوب او د مفلحون معنا د الفوز بالمطلوب یو مفهوم د اراءة الطريق د بل مفهوم د الفوز بالمطلوب مفاهیمو کې یو بل نه غیر شول ور سره چې کوم د مصداق د دوه یو بل نه غیر دی هودم د لګي د دنیا سره مفلحون لګي د آخرت سره نو صحیح ده چې مسند الیه د دوه یو دی خو مسند کې فرق دی او مفهوما او هم مصداقا که مسند الیه ته وګورو نو مینس کې اتصال دی که مسند ته وګورو مینس کې انفصال دی ځکه مفهومونه غیر دي مصداقونه غیر دي او کم کلام کې چې هم اتصال او هم انفصال وي الته عطف پکار وي نو ځکه دلته عطف راغلی من وجه اتصال من وجه انفصال فخلاف د دویم آیت نه چې کوم ورسته شو هلته چې کوم د اتصال د بحث او کلام متصلینو کې عطف نه راځي ولی الله د دې کافرانو تذکرہ کوي نو فرمای اولئک هم کالانعام دا کافران د سارو په شان دي تشبیه چې الله د سارو سره ورکی دا تشبیه په څه کې ورکړی دا تشبیه په غفلت کې ورکړی دا څنګه چې ساروی د غافل په دې نه پوهیږي چې څه دی وخوړل او څه نه خوړل او څه تیر شول او سره د دې ژوندۍ فکر اوسه نشته دا کافرانو هم داسې دي نو تشبیه د دې کافرانو چې ورکړی شوی دا د سارو سره نو په غفلت کې ورکړی شوی دا لہذا اولئک هم کالانعام غفلت معلوم شو او رستو چې به ذکر کیږي او اولئک هم الغافلون بیا غفلت ذکر کیږي نو دا رستنه بعینه مخکینه مفهوم دی او دا رستنه بعینه مخکینه چې کوم د مصداق دی نو پدې کې اتحاد د مسند الیه دی چې اولئک دی او اتحاد د مسند دی ځکه چې کالانعام نه مراد غفلت دی او په دې بل کې مسند غافلون د مکه غفلت دی نو چې مسند او مسند الیه په دوه کې یو شول نه اتصال بحث رااله اتصال بحث کې عطف نه ذکر کیږي نو ځکه هغه آیت کې منځ کې عطف نشته نو لاختلاف مفهوم الجملتين دلته عطف رااله د وجه د اختلاف د مفهوم د جملتين او جمله او بل مفهوم کې جدا دي دا ها هنا په دې موقع کې څنګه مخکینه ذکر د هودن هغه ویل شي ایصال الى المطلوب اراءة الطريق تا او دیم ذکر د مفلح الفوز بالمطلوب تا او دارنګه مصداق کې هودن لګي دنیا سره مفلحون لګي آخرت سره نو دا جملتين جدا شول بخلاف قوله بخلاف دې قول د الله نه چې اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون دا دوانه چې کوم د یو شان دي ځکه فإن تسجيلا حکم د الله بالغفلت په غفلت سره والتشبيه بالبهائم او تشبيه د زناور سره شیء واحد دا یو شی دی اولئک کالانعام نه مراد غفلت دې ځکه تشبيه په غفلت کې دا اولئک هم الغافلون کې مکه غفلت ذکر دی نو فكانت الجمله الثانيه نشد ديما جمله مقرره دا مقرره شو دي الاولى د لومبنه جمله د پر فلا تناسب العطف مناسب د عطف سره نشو نزك التعطف بیان نشو وهم یو ټکی ته ذکر کو اسم اشاره دویم ټکی ذکر کو ته د دې سره په زمن کې د عطف مسله اوس مخکې قدم واغستو همول تراغه دا هم پکې شي ده فرمای وهم پسلون ده هم ته فصل ویل شي خو قاضي داسې نه ذکر کوي چې ضمیر او فصلین داسې نه وي وجه دا چې په دې ټکي کې اختلاف دی چې دا هم دې شي نو بعضې وایي دا حرف دی دا حرف دی د لپاره ایس محل دی اعراب نشته
او بعض ورته وایي دا حرف نه دی اسم دی بیا چې ورته اسم وایي نو بیا پکې دوه قوله دي څوک دا ذکر کوي اسم دی خو لا محل لها من الاعراب په اعراب کې دا نه حسابېږي اولئک مبتدا ده او مفلحون خبر ده او منځ کې هم هیڅ شی نه دی او بعضې فرمایي نه دی لپاره محل د اعراب شته ضمیر دی نو هم په مبتدا کې مفلحون به ولا خبر کې مجموعه به راوالي بیا به د اولئک لپاره خبر کې هر کله چې پکې دا اختلاف موجود چې آیا دا حرف دی او که دا ضمیر دی بیا په ضمیر والي کې اختلاف و چې آیا محل د اعراب شته او که نشته نو ځکه دی ذکر کوي فصل هم فصل دی بس نور خبرو باندې ګټې دي د فاصله پیدا کړه دې ته فصل ولې وایي نو تاسو نحوه کې وایي چې کله مبتدا راځي نو یقینا مبتدا خو معرفه او په خبر کې تعریف تنکیر دواړه جایز کله که خبر معرفه راشي نو مبتدا خو دا معرفه نو دواړه معرفتیان شول اشتباه پیدا کیږي چې آیا دا خبر دی او کنه دا صفت دی دا اشتباه پیدا کیږي مبتدا خو معرفه وا خبر معرفه رااله کته ورته وایي چې دا خبر ورته وایي نو کلام تام شو ځکه مخکې مبتدا دا خبر کلام تام مخاطب به د چا انتظار نه کوي او کته ورته صفت وایي نو مخکې موصوف دی صفت موصوف صفت چې راجمع کې دا جز د جملې وي لا مخاطب به انتظار کوي کته ته مبتدا وایي نو خبر دی ورسکو دلته وایي اولئک مفلحون نو کته دا مبتدا خبر وایي اولئک دغه کسان مفلحون دوی کامیاب دي کلام تام شو مخاطب د چا انتظار نه کوي او کدا صفت وګرځي د سی وای اولئک دغه کسان اسی کسان المفلحون هغه کسان چې د فلاح دي د فلاح دي نو مړ شول کامیاب شول څه شول خبر نشته نو مخاطب به انتظار کوي چې خبر به څه ذکر کوي دا کلام تام نه دی نو چې کله دا خبر راشي معرفه التباس پیدا کیږي د خبریت او د صفتیت چې التباس پیدا شو دی التباس د رفع لپاره دی په منځ کې فصل پیدا کیده هم نو چې دا راله پته ولګېده چې اوس دا خبر دی او دا صفت نه دی صفت ولې نه دی چې منځ کې هم راشي مخکې کلام خو راله اولئک اوس تا نه تپوس کو که دا رستنی شي ته صفت وایي آیا د هم سره صفت وایي نو که داسې وایي چې اولئک دا موصوف دی او هم او مفلحون دواړه راجمع کې دا صفت دی تا ضمیر صفت واقع کو اور ابن حاجب وی ضمیر لا یوصف ولا یوصف به نه موصوف واقع کیږي او نه صفت واقع کیږي ته هم او مفلحون دواړه صفت څنګه وایي نو چې هم راله پته ولګي دوست دا صفت نه واقع کیږي او کدا رستنی سی صفت وایي هم پکې نه وایي اولئک دی موصوف کو او مفلحون دی ول صفت کو مېس کې هم راوستو نو هم فاصل پیدا شو د موصوف او د صفت مېس کې او فاصله د موصوف او صفت مېس کې هم دی دا دوه لارې وي دا دوه د باندې بند شوي چې هم رااله نو تا باندې توصیف بند کو پته ولګي دا اوس دا صفت نه دا صرف خبر دی هر کله چې دا د صفت او د خبریت په مېس کې فاصل وو نو ځکه دی هم ته موږ فصل وې ولهذا هم کلمه دا فصل شولا دې د پاره چې مفلحون خبر ده د اولئک د پاره دا صفت نه ده نو هم فصل دا فصل ده يفصل الخبر عن الصفه دا جدا کوي خبر د صفتیت نه ويؤكد النسبه د دې هم د پاره دا درې فائدې ذکر کوي هم د پاره قاضي سیبو درې فائدې بیانوي یو فائدہ دا چې يفصل الخبر عن الصفه دا خبر د جدا کې د صفت نه چایا مخکې دا اشتباه چې خبر ورته وایو که صفت ورته وایو کله چې هم فصل رااله دا به خبرې خو دا به صفت نه وي جدای کو دویم ويؤكد النسبه دا به تاکید د نسبت پیدا کوي اولئک او د مفلحون منځ کې چې کوم نسبت دی هغه نسبت به دا هم ښه مضبوط کړي اولئک مبتدا او مفلحون خبر د دې مبتدا او خبر منځ کې چې کوم نسبت دی هم فصل سره هغه نسبت مضبوط کړي درېمه پیدا ويفيد اختصاص المسند بالمسند الیه دا پیدا کوي اختصاص د مسند او مسند الیه پورې دلته مسند د مفلحون دا پیدا کوي اختصاص د فلاح بالمسند الیه د مسند الیه پورې اولئک دا درې پیدا شي اشکال پیدا کیږي دا درېمه فائدہ ذکر کوله چې دا پیدا کوي اختصاص د مسند
د مسند الیه پورې او طریز وی دا نه مونږ دلته خو مبتدا او خبر راغلي او خبر معرفه ده او قانون دی چې کوم ځای کې خبر معرفه راشي هغه په خپل مفید به اختصاص وي اولئک دا مبتدا المفلحون خبر او المفلحون معرفه ده او چې کوم ځای کې خبر معرفه راشي دا په خپل مفید د اختصاص وي دا مبتدا پورې نو اختصاص خو معلومیږي د تعریف د خبر نه دا اختصاص نه معلومیږي د ضمیر فصل نه جواب ته نه کوي شي دلته مراد د قاضي د اختصاص نه تاکید د اختصاص دی څنګه دا ذکر کوي اکید النسبه د نسبت تاکید پیدا کوي ان دقرګي به وایي اکید اختصاص المسند بالمسند الیه یو اختصاص د مسند د مسند الیه پوری دا معلومیږي د تعریف د مسند نه او دویم تاکید پیدا کېدل دي چې دا اختصاص د مسند الیه پوری دا مؤکد کړه دا معلومیږي د هم نه دا درې فائدې شوي نو هم دا فصلو خو منځ کې د لپاره محل د اعراب نو دا یو لاره وه دویمه لاره او مبتدا دویمه لاره دا چې هم ضمیر کا دا فصل مبتدا کا او المفلحون ولا خبر کا او بیا ول جمله دا جمله چې مبتدا خبر را جمع کی نو خبر اولئک به دا خبر د اولئک شي دا دویمه خبره ذکر کوله د هم فصل دریمه خبره ذکر کوي المفلحون د فلاح متعلقه دا فرمای والمفلح بالحاء والجيم دا ټکي په ح سره ویلې شي او دا په جیم سره ویلې شي معنی یو وي المفلح المفلج دواړه ویلې شي مفلح او مفلج بعضی ټکي داسې کله اشتباه پیدا شي الکرامه خبره نو په خوا زمانه غالبا چې یسی خوشا بونو ما قطبی چې وې نو قطبی عبارت مې کتو نو په دې اوله کې عبارت دې چې کوم دې د صحابه متعلق المنتخبین نو زما په کتاب کې برم ټکیو اولاد دې ټکیو نو زه په دې شته چې دا اوس خاطر کدا جیم دې الکرانو ما کتاب خو کتو چې رک په جیم شي نو اونټ صحیح کیږي او که په خاص سره شي نو هم صحیح کیږي منتخبین شي انتخاب نه دي منتجبین د نجابت نه دي دواړه ټکي صحیح دي جو بهر کې افسر چې کتاب تکي ناستونو ما عبارت وي نو ما پکې منتجبین قصدن وي چې ما منتجبین وي نو موري صاحب چې کنه منتخبین وایا ما چې ما په کتاب کې دواړه دي ما په کتاب کې دواړه دي او سره پکې دا د چر معنی دواړه هم صحیح دي اوس انتخاب تاسو را ترجیح بیان کوي منتخبین به وای ما خو د انتخاب ترجیح په منتجبین باندې سره حال کرام خبر نو په خوا په کتابونه الحمدلله داسې کتابه کتل شو به هر صورت چې کوم د تاسو امتحان روان دی چې کوم نه خو ځان چې کوم د تکړه ورېډي ساتي کنه چې بیا داسې وای چې را پرچا د چې کوم دی خپل پرچا کې غلطی نه منم پورا 100 نمبر یې منم انعام پکې منم کنه نو مهنت غواړي تاسو ته خو سہولتونه خډیر دي چې کوم دی ففاتومره سہولتونه کم ځای کې وکړه اوس خاص سہولتونه دي ارڅ چې کوم دی ډېر خوراک ته په مدرسه کې ملایويږي د مدرسې اوچ روډه ده کنه اوچ روډه د وظیفو د چرګانو سره برابر وخه زما خو ته قرایا ده اوس کې دي شي دا انسان خپل طبيعت وي د چا طبيعت ته وي د غسوالګر دغه طبيعت وي وظیفه خو خیر ارڅ په کې غوړي زیړې ملایويږي کنه نو دا رنګ چې بیا ګولا شنم د پردي کور چې د تیار روډه راځي راخو زه د خان صاحب د کور نه غوړه زیړه روانه ده سپک کار دی ښه طالبې کې مم دا خوخه و چې د مدرسې روډه او چې روډه دي دغه بهتر د خو سوال نه بهتر د چې روزي پر روډه خدای دی وبخه کنه دغه و چې لکه ترکاری پکې ملاويږي او بودی ستانونه پکې تیریږي د لوی نعمت ته د استخپل کور کې ناشته په خپل ډوډۍ خوري د اچھا د باندې څه احسان نشته او چې وظیفې په جمعات کې نو هر کو جابودین بلګي چې کوم دا متشایخ ده کنه ډېر دی خړاو لګ دی خړاو د شولې او پاسې دی یو شولې وتا هم تا کرانګي د خپل کور ډوډۍ خوري د چا وظیفې ته پته باندې و چې افرا کنه و چې ډوډۍ خورستا د خان سره خاري برابر ده ته چې کوم د کچګانو خپل و چې خپل ستاره باندې صحیح حساب دی کنه
نو خی موقع خلک ډوډۍ درکولی شي نو بهر کې خبره مو دا ذکر کوله چې دی وایي مفلح او مفلج. نو مفلح خوراک کې راغلي مفلحون اسنه چې ته تېنه قرات جوړ کې مفلجون که نه وی به همدغه مفلحون خو معنا د دواړو چې کوم دی یوه ده. نو د دې په تطبیق کې مې تا ته دا وایي چې یاره منتخب او منتجب نو بهر کې په مطالعه چې کوم دی دا ډېر اهم څیز وي. طالب چې کوم دی ټیټ کتاب به ګوري صحیح کتاب چې کوم دی ګوري نو یو کتاب یو مولانا صاحب راته نو ډېر زیات مشهور و ما نو لیدلی خو خلکو له ډېر صفت کو یاره تاسو چې دی او بس لرې ځای نه مدرسې والا راوستم. په طالب کې زما عجیبه شانې طبیعت و چې د چا نوم به وارث پلان کې بس ما به هسې ذهن فیصله وکړه چې دا پوهېږي هغه پوهېده چې دا نه پوهېږي که څونه مشهور دی خو دی نه پوهېږي ښه نو چې هغه نوم او دا کردار چې ما ته بعضې کسانو بیان کړو نو بس زما ډه نه منم ما ډېره دا سړی هسې مشهور دی خو په کتاب نه پوهېږي هسې مشهور وي خو په کتاب نه پوهېږي. نو د هر مولا نه ما کتاب نه وی نو تقدیرا مسله دا شوه چې هغه راغلی ما سوچ کوو چې دا دونه خلک یې توجه تم بیا وکنه او دونه مشهور دی نو زما سره تلخیص راغلی و نو ما تلخیص وکتو سار چې کېناستو یو مولوي صاحب هسې اخوا دېخوا ګپ ولګو چې کوم دی او جو کتاب بیا الحمدلله علی ما انعم من البیان وعلم التبیان ته کتاب وویل هلکه دا څنګه سبق دی ما چې څومره کتلي الحمدلله په دې باندې زه نیمه ګنټه درس کولی شم چې ما څه کتلي دي که نه او تا خو پکې یوه خبره ونه کړله یو بله ورځ چې بیا ما زه خیر سبا دی وي نو سبا بیا به شانتې درېیمه ورځ بیا نو بیا بل مولي صاحب هغه سره زما ډېر تعلقات و نو هغه ته ما مولي صاحب غلط شوم کار خراب شو زما مخکې نه سوچ و چې دا خو خلکو صفت کوو خو ما وایي چې دا مولا سي نوم یې دی خو دی په څه پوهېږي نه او ما غلطي وکړه چې هغه سمې کتاب شروع کړو خو اوس صورت دا دی چې دا به کال اخیره پورې دغه شانې کتاب وي زه ته نو خو ماله ښه راځي نو بیا څه پیدا شوله هغه چې زه وګورم چې کوم دی ما ښه الحمدلله ښه ډېر کتلي هغه مولي صاحب سره ما زادي ما ته وایي ما خو تا زما خبره نه منله هغه سره مختصر ما درته وایي چې مختصر وایه نو تا وایي چې دا صرف زما کتاب دپاره کس راغواړي نو تا بیا ما یاره بس نور دنه سبق دوه ورځې ورته ناست یم خو نور سبق ځکه نه چې خپل کار خو نشم خرابولی بیا مې مختصر شروع کړو هغه مختصر به ما له دی کافي دی زور راکړو نو ما به کم از کم یوه نیمه ګنټه 2 ګنټې د مختصر مطالعه کوله ځکه چې دا اول د پن کتاب دی نو په دې به دسوقي ما مکمل کته نیل الامانی مې مکمل کتله حاشیه به مې مکمل کتلې نو بیا مې مختصر به مې وویل خو لکه زور یې کافي راکړو خو بیا ویل داسې وکړه نو صورت دا دی چې مطالعه نو مطالعه کې چې کوم دی ستاسو دوره حدیث چې مثال وړې دورې کال الحمدلله ما په مشکات باندې مشکات خپلې حاشیې دې سره دویم غرغشتو حاشیې دي دا حاشیې او مرقات ما مکمل په مشکات کتلی دی وړې دورې کال باندې مرقات مې مکمل پې کتلی دی ما سره مرقاتو او بعضې ځایونه پیچیده چې راځي په دې کې رفع الیدین مسله راشي قرات خلف الامام مسله راشي نو په دې باندې به مسند ابو حنیفه دا په وخت کې درسي نه و دا چا پېژانده هم نه نو ما دا ځان راغستی و د دې حاشیې په د اختلافي مسلو کې ډېرې اوږدې دي په اختلافي ځایونو کې ما د مسند ابو حنیفه حاشیې کتلې نو دا به مې پرې غونډې وکتلې چې دې کې زنګ مذهب سوی بل سوی بیا د ترجیحاتو کې ډېر تکړه دی بیا ترجیحات ذکر کوي نو دا پې ما غونډ کتل نو بیا چې کله لویه دوره کې چې کوم دی نو اچھا به شیخانو حضراتو کم تهنماتو به ټول چېره مرقات دا ویلي دي که نه ما خو مرقات غونډ کتلی و نه مرقات مغفور الله بابا غونډ مرقات وایي تمام مرقات نور هم پې وایي خو تقریبا مرقات پې مکمل وایي نو هغه چې به کوم ځای تحقیق کړو ما ته پته و چې دا خو مرقات کې دي نو به هر صورت په تاسو چل شوی دی هغه طالبان یې ښه چې کوم دی تکړه یې ښه ځوانان یې امتحان را روان دی ګوره پام کو چې پیل نه شي یا پرچه کې لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم تشه پرچه ورکوي که نه نه صحیح چې کوم دی پرچه او داسې پرچه ولیکه چې کوم دی چې خبره چې مولیانو ته بیا ګوته په خوله حیراني چې پرچه دې ته وایي داسې پرچې ولیکئ که نه پوه شوئ په خبره باندې هغه به ته هم یو مثال ویم چراټ کې مدرسه و نو هلته و نو هغه ځای کې مختلف چې کنې مقابلې به وي اوس پته نه داسې مقابلې کوي که نه کوئ استادانو بېل بېل طبیعتونو نو یو مولي صاحب داسې و چې هغه به ډېر لیکل خوښول نو زما خیال دی چې ما هغه چېرې اوس مې دي چې 30 صفحې وي که 35 صفحې ما لیکل کړي وي که نه هغه لیکل ډېر خوښ او یو مولانا صاحب چې کوم دی
طالبان حکومت کې به چیف جسټس و سره مولا حسن نو د چې کوم دی د ټوس پرچا کتله او صرف علمیت به کتو ټوس پرچا علمیت تقرونه نه کول نو د مولا حسن پرچا د اول نه اخره پورې ما چرته عام عربي نه ولیکلي هر مسؤل چې کوم دی تعلیم مقدم صغرا کبرا وجد ملازمه او صغرا دلیل او کبرا دلیل غونډه پرچا ما په داسې انداز کړو نو په هر صورت بیا انعام کې مولوی صاحب چې کوم دی دوه د پاسه سل نمبر به کې لیکلي وي کنه کې دې شغسیل ما سو سم چرته پروتي د کلاس 500 نمبر یې زما 4 د پاسه 500 وي کنه نو تاسو ترغیب د پاره چیرې تاسو زمونه تکړه زمونه قابل دي خو مهنت غواړي کوشش وکوي کنه چې خیر مضبوطی پرچی وکړي چې کوم دی ښه صحیح لیکل وکړي چې کوم دی د سی وفاق را روان دی هغه ته پکې ځان جوړ کې خجی نو دا فرمایي دا دوه ټکي دي مفلح او مفلج وای دا دوه چې کوم دی معنا یو ده خدای ته آیت کریمه کې فلاح ذکر دی مفلح انو ذکر کوي چې کوم دی والمفلح بالحاء والجيم الفائز بالمطلوب دائما هذا كأنه الذي وجد تسبيح ذلك ويدا هغه کس ده ان فتحت له کلو شو د لپاره وجوه الظفر د لپاره لارې د کامیابی کلو شو نو زکه ته مفلح وي زکه ته مفلج وي دا په معنا وکړه اوس یو فائدہ ذکر کړي وهذا الترکیب وما يشاركه دا ترکیب چې کوم فلاح ده فلج ده وما يشاركه هغه کلمې او هغه تراکیب چې هغه د سر یوځای په الفاء والعين په فاء او عين کې د سر یوځای نو همدغه معنا به ورکوي وړاندې به همدغه شاته او پیدا ذکر کوله اشتقاق اکبر کې چې یوځای شي نو معنا به دا ورکوي ګوره فلاحو فلجو دارنګه فلق ویل شي شکول او تسیز بیلول دا جدا شو فلز ویل شي ټوکړې ته یو سیز د بل نه بیل شو ټوکړه شو بیل شو فلیا ویل شي چې کوم د کتلو ته یو سره د چا زلفان اړې سپګي پکې ګوري دا وخت به اړې نو سپګي پکې ګوري د تفلیه وي نو چې په کوم کې فی او عین کلمه کې د دې باب سره یو ځای دا دال دی علی شق والفتح په کولولو سره او په بیلولو سره دا د فلاح معنا او بل ټکی ذکر کوي او تعریف المفلحین مفلح معرف ذکر کو دا مفلح معرف ولی ذکر شو د صفه دا نو فکر وکوا کله خبر معرفه راشي کله خبر نکره راشي په دې کې فرق وي یو دی زید منطلقون او دویم دی زید المنطلق دې کې فرق وي کستا مخاطب داسې وي چې هغه د سره خبر نه دی دینه چر انطلاق پچا کې شته او کنيشته زید تلې دی او کنه دی تلې توله خبر ورکې نو وای دا چې زید منطلق توله خبر د انطلاق ورکو زید لاړ مخکې غنو خبر او المنطلق دا معنا ده چې ستا مخاطب ته پته چې یو کس خو تلې دی خو آیا چې دا دن کې زید دی او قبل دی اوس ما دل چټ ورکو چې دا کسان نمونه نو هغه ما ته فلان انطلق نو ما ته خبر راکو چې پلان کې تلې نو ما ته خو پته نه و چې هغه تلې دی کنه نو زه خبر شوم چې تلې دی دا زید منطلق دی او کبل فرض داسې وي چې ما ته پته و چې یو کس خو تلې دی خو آیا دا سړی تلې دی او قبل تلې دی یو خلاړ خو چې دا له قبل بیا به خبر معرفه ذکر کې بیا به داسې وي زید المنطلق هغه ته چې کوم کس معلومه هغه زید چې لاړ پوه شئ په خبره دا فرق وي نو دلته دغه راځي یو سړی ته د فلاح پته نه نو ته به وایي دا چې اولئک مفلحون هغه ته خبر ورکو دغه خلک کامیاب دي دویم ټکی دا دی چې دې مخاطب ته پته ده چې د کامیابۍ خلک خوش دي خو آیا د کامیابی خلق دقه دي او کنور دي د کامیابی خلق دغه الذين يؤمنون بالغیب دا فلاح ولا خوش دي خو چې د فلاح ولا دادي او کنه نور دي نو اوس به معرفه ذکر کې اولئک هم دا ته چې کوم فلاح ولا معلوم دی اولئک دغه خلق هم المفلحون دا کامیاب دي نو دلته خبر معرفه رااله تا تدرخی چې مکه خلق کامیاب دي نو په دې کې لام رااله لام دوه احتمال ورپکې دي یو عهد خارجي باندې حمل کې دویم جنس باندې حمل کې نو کدا په عهد خارجي حمل کې دغه معنا ده چې تا ته کوم خلق معلومو چې د فلاح ولا خلق شته خو آیا د فلاح ولا دغه موصوف دي او کنور
نو دلته وی اولئک دغه کسان هم المفلحون ام دغه دي چې تا ته د فلاح والا معلوم هم دغه خلک دي. اوس دا عهد خارجي شو او معهود ته اشاره شوه. او دویم احتمال پکې د جنس لپاره ویلی شي دغه کسان هم المفلحون هم دغه چې کوم دی کامیاب دي جنس له هغوی دې دواړو معنیانو ته اشاره کوي. نو فرمایي دا چې وتعريف المفلحين للدلالة على أن المتقين دا دلالت په دې باندې چې متقیان الف لام د عهد دپاره وایي هم الناس الذين دا هغه خلک دي بلغک چې تا ته رسېدلي چې انهم المفلحون هم دوی کامیاب دي په الاخره تا ته رسېدلي چې کامیاب دي نو دغه متقیان کامیاب دي. دا الف لام د عهد او که الف لام د جنس وایي ابل اشاره الى ما يعرفه دا اشاره د هغه ته چې دا مخاطب پیژني کل واحد من حقیقت المفلحین حقیقت د مفلحین پیژني نو ته چې کوم دی هغه ته جنس ته اشاره وکړه و خصوصیاتهم د هغې خصوصیات چې کوم دی پیژني. تنبیه بله خبره ذکر کوي قاضي صاحب یوې خبرې ته تا متوجه کوي هغه دا فرمایي چې الله جل جلاله دغه اوصاف والا خاص کړه په یو دوه نعمتونو باندې. دغه اوصاف والا یې خاص کړه په دوه نعمتونو یو هدن او بل فلاح. بیا دا خصوصیت چې په دې دوه نعمتونو باندې وکړو نو څلور طریقو باندې تخصیص ذکر کو. نو که ته نه پوه شوې تا ته اوس هغه هم درښیمه چې الله دغه خلک په دوه نعمتونو خاص کړه او په هدایت سره او په فلاح سره او تخصیص بلو شو په څلورو طریقو سره. تنبیه درکې تأمل ته سوچ وکړه کیف نبه سبحانه الله څنګه تنبیه ورکړه علی اختصاص المتقین چې متقیان دا خاص دي بنیل ما په حصول د هغه باندې لا یناله احد بل کسی نشي حاصلولی. دا متقیان خاص شول په یو دوه نعمتونو باندې چې دا بل څوک نشي حاصلولی او دغه دوه نعمتونه متقیانو پسې خاص کړه من وجوه شتا په مختلفو طریقو باندې. هغه مختلفې طریقې یوه طریقه بناء الكلام على اسم الاشاره یوه طریقه ده. تخصیص ملو شو چې دا کلام بنا ده په اسم اشاره سره چې اولایکه ده مخکې صفات ذکر شو بیا وروسته اولایکه وي او تاسو وی په اسم اشاره کې دا اشاره هغه ذات ته وي خو سره د صفاتونه دغه زوات سره د صفاتونه چې دا زوات د صفاتو سره راواخلي بیا علی هدن دي او چې هر کله کلام مرتب شو په صفت باندې دغه صفت ولا علت شو دا خلک به اله په هدایت وي چې په دوی کې دا تعلیل موجود چې یؤمنون بالغیب او بما انزل دا غوړ صفات ورپکې دا ولا علت وي. یو تخصیص پیدا کیږي بنا د کلام على اسم الاشاره په اسم اشاره باندې للتعلیل د پاره د علت قائمولو مع الايجاز سره د اختصار نه او تعلیل او سره د اختصار نه وړاندې دی چې اولایکه کې اشاره وی ذات ته سره د صفاتونو نو ذات امراله صفات فکرال او د اختصار دی او تقریری هو سره دا مکرر شو. دویم اختصاص پیدا شو و تعریف الخبری خبر دلته معرفه اولئک هم مبتدا و المفلحون دا خبر معرفه لاله او چې دا خبر معرفه لاله خبر چې معرفه شي نو تخصیص پیدا کیږي د مستند الیه سره. نو الله دغه متقیان خاص کړه په دې انعام سره چې عمده کامیاب دي. دریم و توسیط الفصل مینس کی چې کوم دی واسطه د فصل عمره فصل پکې عمره لې چې کوم دی هو دا پکې بل وجه پیدا شو. دا تخصیص دغه متقیانو د دوه انعاماتو پسې په دې وجوه سره ولې وکړې شو وې دوه پیدا پکې دي. متقیان خاص شو په دوه انعاماتو باندې په وجوه د تخصیص سره هغه وجوه د تخصیص یو اسم اشاره وا دویم دغه تقریر دریم دغه تعریف څلورم ضمیر فصل په دې وجوه باندې دغه متقیان خاص شو د دې دوه انعاماتو پسې ولې خاص ول دوه پیدا لپاره یو پیدا لاظهار قدرهم یو الله دوی قدر ښکارا کوي لاظهار قدرهم د دومره قدرمن خلک دي چې دا خاص انعام د متقیانو پسې دغه انعامات خاص دي. او دویم والترغیب فی اقتفاء اثرهم والترغیب دویم ترغیب ورکول دي ورپسې کېدل د هغوی د اثر پسې الله د هغوی صفت ذکر کړو تعالی ترغیب درکوي چې تم ورپسې ور روان شه کنه تعالی ترغیب درکوي چې دغه خلکو مې صفت ذکر کړو تم د هغوی د اثر پسې ور روان شه چې تا دپاره همدا نعمتونه میلاو شي چې هدن او مفلحون.
بل مسئله ذکر کی وقت تشبث به الوعیدیه. حاصل د مسئله دار دی آیت کریمه باندې بعض خوارج تمسک کړي دي. حاصل دا دی چې مخکې 5 صفات بیان شول، بیا الله دوی د پاره فلاح ذکر کړه او دا فلاح په طریقې د حصر سره ذکر کړه. نو فرمایي چې دغه اوصاف والا هم المفلحون ام دوی کامیاب دي او تخصیص به ال ملاویږي چې دا فلاح د دوی نه متجاوز بل د پاره نشي. نو عمده خلک کامیاب دي جنتیان. خو که بچا کې دغه صفات نه وي، یو سړی مونځ نه دی کړی، یو سړی زکات نه دی ورکړی، نو دا به فلاح والا نه وي. نو چې فلاح والا نه دی نو دا هم جهنمي دی په شان د کافر. دې خوارجو ته معتزلو ته وعیدیه وایي. وعیدیه ورته ځکه وایي چې دا وعیدو باندې کلک ولاړ دي. من ترک الصلاة فقد کفر، کلک پې ولاړ دی، کافر ورته وایي. همدارنګې چې کوم دی ګناه دې وکړه وایي کافر یې. خوارج دومره کلک دي په دې باندې. نو ځکه د دوی چې په دې وعیداتو کلک دي نو دوی ته وعیدیه ورته وایي. وعیدیه په دې باندې تمسک کړی دی چې په چا کې دا صفات وي خو فلاح دی، که په چا کې دې یو صفت کم شي نو فلاح والا نه دی، او چې فلاح والا نه وي څه وي؟ جهنمي دی. لہذا وایي چې کم مرتکب د ګناه دی، مرتکب د کبیرې دی چې مونځ نه دی کړی، زکات نه دی ورکړی، دی جهنمي دی. هغوی پرې دا تمسک وکړو. دی ورته نه جواب کوي وقد تشبث به، تاقي سره په دې منګولې لګولي وعیدیه او چې معتزله او خوارج دي. فی خلود الفساق، چې فاسقان به همیشه من اهل القبله، اگر چې د اهل قبله د خدا به همیشه په جهنم کې فی العذاب. د پیرت کې ورود حاصل درت ده چې دغه اوصاف حسنه والا الله ذکر کوم المفلحون. خو دې مفلح نه مطلق فلاح مراد نه دی، دینه فلاح کامل مراد دی. دغه صفات والا کامیاب دي په فلاح کامل سره چې اولا جنتیات دي. اوس که چا کې دغه یو صفت کم شي نو فلاح والا دی خو کامل نه دی. فلاح والا دی جنت ته وځي خو کامل نه دی، اول به نه ځي، د سزا خوړنه پس به ځي. نو دلته هم المفلحون حسن راغلی دی، خو مراد د فلاح نه څه مراد دی؟ فلاح کامل مراد دی. دغه صفات والا فلاح والا دی خو فلاح کامل سره چې اولا جنتیات دي. خو که چا کې د صفاتو کې کمی راشي نو فلاح کامل ولا نشتا، نفس فلاح ولا شتی، رسته به جنت ته لاړ شي. ورد بأن المراد چې مراد بالمفلحین الکاملون فی الفلاح، مراد هغه دي چې دا کامل فی الفلاح دي. بیا به دې سره کچا کې دغه صفات دي ویلزمه لازم به د هغې سره عدم کمال الفلاح، عدم د کمال د فلاح دی، نه دا چې ګینې نفس فلاح نشتا. لمن لیس علی صفتهم لا عدم الفلاح، دا معنی نه چې عدم فلاح د هغه دپاره نشته. احسن. سبحان الله.